الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا دا هر کال په وطن ګور باندې کې دا پروګرام کوو. د هغې مقصد دا دی چې کومو قومونو کومو خلکو زموږ نه کم قوتونو زموږ نه شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو په دې وجه لر کړو چې ګنې دا پښتون قوم ترقي ونه کړي، پښتون قوم په مخکې لاړ نه شي. نن موږ هغه قومونو ته ښیو چې شهید تاسو خو زموږ نه کس زموږ چې کوم د حیات محمد خان شیرپاو چې کوم نوجوان لیډر و تاسو هغه زموږ نه د لړکولو کوشش وکړو، خو نن شهید 50 سال پس هم چې کوم دی نو ژوندی دی. نو انشاءالله دا به موږ هر کال لمانځو، هر کال به انشاءالله موږ په 11 تاریخ باندې زموږ په 11 تاریخ باندې په 400 کې د شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو چې کومه برسي ده هغه به ډېره تکالیف د وختو زما رول او د ضلع نور عہدیداران صوبایي عہدیداران او د کلي ټول مشران کشران ټولو ته زه د زړه د کومې نه ښېراغلی وایم چې تاسو د حیات محمد خان شیرپاو په دې برسۍ کې قرآني ایصال ثواب کې تاسو ټولو شرکت وکړئ. زما د صوبایي مشرانو او زما د پارټۍ ډېر معززینو ما نه مخکې په حیات خان باندې زما ملګرو خبرې وکړې او تفصیل سره یې وکړې. زه دا وایم چې حیات خان شیرپاو داسې یو لیډر و څنګه چې زموږ پیاز بھائی خبره وکړه هغه وخت دلته په دې صوبه کې عوامي نیشنل پارټي او مضبوطه پارټي وه او کله نه چې حیات محمد خان شیرپاو ګورنر شو نو هغه په هغه ګورنر هاوس کې د ګورنر هاوس نه هم هغه اجره جوړه کړې وه. دې نیشنل پارټۍ والا به ویل چې دا ګورنر هاوس نه دی، دا اجره ده، ځکه چې پخوا دې ځوانانو ته پته نه وي خو کړونجونه و پراتو په هغې به منګي پراتو په ګورنر هاوس کې هلته به چیلم هم پروت او د پښتون قوم خدمت ته آفتاب احمد خان شیرپاو څنګه چې د حیات محمد خان شیرپاو نه پس آفتاب احمد خان شیرپاو سکندر حیات خان شیرپاو د هغه دا میشن جاري ساتلی دی. د حیات خان دا میشن و د غریب ولس ترقي، د غریب ولس خدمت، د غریب ولس خوشحالي، د دې صوبې ترقي، دا د هغه میشن و او هغه میشن آفتاب احمد خان شیرپاو جاري ساتلی دی. زموږ دې کشرانو ته پته ځکه نن چې کوم دی نو مونږ 50 کاله پس هم په بامخیلو کې ناست یو او د هغه ژوند باندې دا خبرې کوو. وروڼو څه وخت کې چې هغه ګورنر و نو زموږ یو ملګری و د دې صوبې و
فرمان نومو په تخپای کې چې کوم دی نو هغه ټلیفون اپریټر وو ایکسچینج کې د کشرانو ته خو به پته نه وو ګوره که تاسو خیال نو پخوا به ټلیفونونه داسې وو چې هغه ټلیفون به لګېدلی نو سویچ به یې والا ورکړه پکې یو